بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو خوږو کتونکو، وحید خان تاجک یم او زما سره د محترم ضیاء الله صاحب موجود دی. په خیبر پښتونخوا کې شلم تاریخ باندې بلدیاتي ضمني انتخابات کیږي او دغه انتخابات په صدبر کلي کې هم کیږي. صدبر کلي کې یو د چیرمین ځای چې کوم و هغه مبارک شاه خلجي د صوبایي الیکشن ته ودرېد او خالي شو. نو په هغې باندې اوس جنرال کونسلر دا انتخابات دي. په دې انتخاباتو کې د صدبر کلي د کلي نه دا ځل چې کوم خوشاین خبره ده نو هغه دا ده چې درې واړه ډېر نوجوان او تکړه ځوانان چې د نو هغه ولاړ دي. نو په هغه دریو کې یو ضیاء الله موږ سره موجود دی. دی د جماعت اسلامي سره تعلق لري او زه چې څومره دی پیژنم نو د سټوډنټ لایف نه د اسلامي جمعیت طلبه نه بیا جمعیت طلبه عربیه او بیا شباب ملي او جماعت اسلامي یوت او د دې پلیټفارم نه روان دی او اخر ده چې دې ځای ته راورسېدو چې پارټۍ ورته د جنرال کونسلر ټیکټ ورکو او په دغه ټیکټ باندې دی چې د نو صدبر کلي نه دا ځل شلم اکتوبر باندې چې کوم انتخابات کیږي په هغې کې حصه اخلي. نو ورسره به خبرې اترې کوو چې څنګه چې دی نو دونه لوی دغه ته راووتلو. ډېره مهرباني چې وخت مو راکړو. ډېره مننه کوم وحید تاجک صاحب چې تاسو خپل قیمتي ټیم موږ ته راکړو او موږ ته د خبرو کولو موقع راکړه. ډېره مننه. شکریه. د یو خو ستاسو شاته کیریر دی چې موږ ته معلوم دی، ټولو خلکو ته معلوم دی، خو بله دا چې انتخابات لړول ګوره ډېر غټ زړه غواړي، ډېر غټ زور غواړي او بله دا چې ټیکټ حاصلول دا هم یو ډېر ګران کار وي. نو او بیا په جماعت اسلامي کې چې د امیدوارانو چېرته اړو کمی نه وي، یو سیټ دپاره چې دی نو 50-60 نومونه سجست کیږي او په هغې کې ستا نومونه ختلي. نو زه خو حیران یم، څه ډېره د حیرانۍ خبره نه ده. اصل کې کله چې د دې سیټ اعلان وشو نو زما په خپله دا رایې وه چې یاره بل ملګری ودرېږي او موږ الحمدلله د جماعت اسلامي هره فیصله په میرټ باندې کېږي، که هغه د امیر نه واله ده یو ادنا کارکونه پورې ول نه ده. نو زموږ د ملګرو په دې رایې اخیستی کېده او په هغې کې زما خپله رایې که زه تاسو ته ویم نو ما خپله رایې یو بل سړي له ورکړه او یو بل سړی ما یاد کړو چې زموږ سره یو ډېر معزز شخصیت دی، بخت بادشاه بای، نو هغه له خپله رایې ورکړه. د ټولو ملګرو هم دا خواهش و. خو بیا چې کله پکې خبره د دغه راله نو نوجوانان چې زموږ کوم د جیود نوجوانان بیا خاص کر زموږ د کلي د نوجوانانو هم دا خواهش و چې یاره ته دومره اکثریت ستا په حق کې دغه زما په حق کې. نو بس ملګرو بیا فیصله وکړه او یو قسم له د کلي نوجوانانو هم دا مرضي و او دا یې خوښه وه چې یاره ته د الیکشن ته ودرېږه. نو الیکشن کول هم ډېر یو ګران کار دی، خو ورپسې که ګټې او که بیلې ځان له خبره ده، خو ګورئ د خدمت ټوکرۍ در په سر شوه. اصل کې به تاسو ته پته وي وحید تاجک صاحب چې زه ټیک ده چې د یو میډل فیملي سره تعلق ساتم او بل زمونږ فیملي داسې نه ده چې یا زمونږ په فیملي کې څوک سیاسي دی یا زما تره ماما یا پلار داسې سابقه ناظم یا د پالټۍ مشر. خو زما د سټوډنټس ټایم نه چې کوم ټایم کې موږ په کالج کې نو دغه ټایم نه به موږ په جمعیت کې شامل شوي او په جمعیت کې موږ خپل سیاست آغاز کړی و، په هغه ټایم نه را روان یو. نو بیا د ملګرو به ماله دا مشوره راکوله چې یاره ته دومره اکټیو یې او د دې کلي دپاره منډې تړلې وې، که په کلي کې څه مسله راشي نو په هغې کې ته ولاړې، که هغه د امن په عقلی، که هغه د کلي د نورو مسایلو په بیس باندې نو ته پکې ولاړې یاره ته الیکشن دغه که. خو بیا ما ته د فیملي نه لږ مسایلو خو بیا هغه زما لږ مسایل دا چې مطلب نه منله نو بس فیملي راسه دا خبره او بیا خاص کر زما والد صاحب هغه بلکل نه رضا کېده چې یاره دا خو بیا د جمعه اسلامي زمونږ د کلي مشران خپلو ملګرو هغو په هغې باندې حد تر اوسه پورې کوشش وکړو او اخر کار یې هغه هم تیار کړه چې هغې ته ښه وکړه او بس ما ته اجازت راکړه چې او بس ته د الیکشن ته ودرېږه. نو کمپین دې څنګه روان دی؟ خلق نن سبا دوه کاره ډېر زیات ګران شوي دي، یو د چا نه ووټ اخیستل او یو په سوشل میډیا باندې د چا نه خپل پوسټ شیر کول یا کمنټ کول یا لایک کول، کور یې پرې ورانېږي. یاره وحید تاجک صاحب زه د 2013 نه په اکټیو سیاست کې ما حصه اخیستې ده، په کمپین کې مې حصه اخیستې ده. د هغه ټیم نه ما ته پته ده خو د 2013 حالات لږ بدل و، چینج و که نه، خلکو د کارګردګۍ په لحاظ وټ ورکوو چې یاره د دې سړي کارګردګي ده، د قوم له د علاقې له خدمت کړی دی. اوس هغه حالات بدل شوي دي، اوس هغه کارګردګي هم ځکه تاسو ته ویم که نه زموږ په کې پي کې کې ډېر درانه خلک چې د دې قوم دپاره ډېر غټ خدمات دي، خو هغه خلکو نن د اسمبلینو نه بار دي. نو په هغه ټایم کې خو به زه ویم چې کمپین اسانو
خو نن سبا ډېر ګران دی او بیا موږ داسې په ذات باندې خبره په خپل سر نه ورغلی نو موږ ته پته هم نه وه چې یاره وټ اخیستل دا څومره ګران کار دی نو اوس خو راته ډېره پته ولګېده خو الحمدلله دا یو خبره ده او خصوصا چې زه ډېر مطمئن یم د خپل کلي د نوجوان کون نه او خصوصا زما سپورټ چې کوي به هم نوجوان به هم کوي او ما نوجوانانو ته دا یقین دهاني ورکړې ده چې ما به د عملي سیاست کې قدم ایښودی دی دا مې ګورې صرف د خپل کلي د نوجوان دپاره ایښودی دی اوس زموږ په کلي کې مشران شته به د مشرانو مشري کوي خو زمونږ د نوجوان کل چې کوم دی د دې یو مشر نشته نو زما نوجوان که ځي او یو سړي ته ودرېږي نو هلته به هغه ته سیب کوي هغه ته به رام کوي هغه ته به خپله خبره په ازاده طریقه نشي کولی یو قسم لا چې ما ته به کومه طریقه کوي نو په هغه طریقه هغو ته نشي کولی بل اوس که زما مقابلې ته څوک ولاړي نو زه وایم ټیک د هغه خو به نن اوټ عجیبه چل دا دی چې هغه د بل په اوږه به میاشت سی کوي که نه نو د بل په اوږه زه چې اوټ د قوم نه اوټ زه اخلم ځان ورته یادوم چې یاره ماله اوټ راکوي یا یو زما ملګری ورته وایي چې یاره اوټ ډیله ورکوي او خدمت به دله سبا پلانکی کوي نو زه داسې عجیبه خبره ده که نه لکه زه اوټ ماله راکوي او خدمت به پلانکی کوي نو زما به د خپل نوجوان سره د خپل کلي د ولس سره دا واده چې زه اوټلم ماله اوټ راکوي خدمت به موله زه کوم زه به ورته د شپې راوځم اوس چې کوم سړي له ته اوټ ورکړي نو هغې ته به خبره ته په جګه کې هغې نه به خپل حق ته په زور هم غوښتی شي خو چې یو سړی ستاسې یو قسم د سالیسي ادا کړی ده که نه سالیسي کردار ادا کړی هغې نه وخته په هغه طریقه نشي غوښتی نو بس زما د خپل قوم نه دا مطالبه ده او اپیل دی چې یاره انشاءالله زه به ستاسو په خدمت کې که د شپې او که د ورځې او زما شوق دی چې زه د خپل قوم سره خدمت وکړم همدغه له راتلله چې کول څه غواړي لکه دې ویلج کونسل کې که مونږ خبره کوو جنازګاه شته شکر ده کوڅې پخې دي کوی داسې نشته چې هینډ پمپ پې بنوي سابقه خلکو ډېر ښه کارونه کړي دي نو داسې ډېر ضروریات خو شته هم نه خو بیا هم څه ارادې دي کول څه غواړي اصل کې داسې مسله ده چې ډېر څه خو شوي هم دي خو ډېر څه پاتې هم دي فسټ خو زمونږ په ویلیج کونسل کې ګراوند نشته د نوجوان دپاره اوس زما نوجوان چې مازدیګر خوړ ته وځي نو څه به کوي د ګراوند هغه ته د سپورټس د کولو دپاره میدان نشته نو خامخا به په هغه په یوه ګټه کینی او د هغه سوچ به داسې طرف ته ځي چې هغه به د معاشرې د اخلاقیاتو نه وټي هغه به نشې کوي هغه به جوارینې کوي هغه به یو غلط پلانینګونه ذهن ته راوړي نو زما به انشاءالله د ټول نه لاول د نوجوان دپاره به زه تر اوسه پورې دا کوشش کوم چې زه خپل کلي ته زموږ سره هلته ښې ځمکې شته وارې بل سرکاري ځمکې داسې شته چې په ډي سی آر کې دي نو هغې ته د هغې څه معاوضه ورکړی شي خلکو ته کم زمیندار جدي او په دغه ځمکو باندې یو ښکلی ګراوند جوړ شي نو دا زموږ د نوجوانانو په پیدا کې هم دی او زموږ د کلي ضرورت هم دی بله تاسو د جنازګاه خبره وکړه نو جنازګاه خو زموږ شوې ده خو سزګۍ په جنازګاه کې هم پاتې دي چې په هغې کې کار کول غواړي او 11 کاله تقریبا وشو چې په هغې کې بیا چا میخ نه دی دغه کړی که نه چې کومه په هغه دور کې شوې ده شوې ده او د هغې نه پس هېڅ نه دي شوي بازار سټریټ لایټینګ واپس خرابې شوي هغه خو ټیک کړي دي ډېر کار هم پکې کړی دی د څه پکې څه بیټري نو تحصیل ناظم صاحب ته مې ویلي وو هغه کار خو تقریبا شوی دی خو زمونږ که تاسو ته پته وي نو زمونږ په ویلیج کونسل کې مقبره نشته زمونږ چې دا کومه جنازګاه ده که نه نو زمونږ ډېر غټه آبادي ده تقریبا 5000 پلس خلک دلته ژوند کوي او مقبره ډکه شوې ده نو انشاءالله دا به هم کوشش چې خپل کلي ته یو مقبره هم ورکړو نو الله تعالی دې وکړي چې تاسو کومې ارادې لرئ چې په دې کې کامیاب شئ زه خوشحاله به دې یم چې که تاسو یې که زمونږ هغه نور دوه ملګري دي خو نوجوانان یې او نوجوانان داسې وي چې هغه هرې سختې تمله تړلی شي البته دا وي چې یاره بیکګراونډ هم پکار وي چې یو سړی د کم بیکګراونډ نه مخکې روان دی نو ډېره مننه چې وخت مو راته راکړلو ګرانو خوږو کتونکو اورېدونکو دا ضیاءالله صاحب چې راسره خبرې وکړلې 6 د اکتوبر به په صدبر کلي کې د جنرال کونسلر په سیټ باندې انتخابات کېږي دا ضمني انتخابات دي او په هغې کې یو دی هم امیدوار دی د جماعت اسلامي لخوا تله نښه ده که نه تله زموږ نښه ده دغه نښه ده نو مننه کوو چې موږ ته وخت راکړلو همدغه رنګې ارادې لري او موږ به دعاګانې کوو چې څونه نوجوانان چې هغه د قام ولس لپاره دغه رنګ ښې ارادې لري الله دې وکړي چې هغې ته د خدمت مواقع میلو شي او دغه رنګې د کلي ولس خدمت وکړي